بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. دا سورة نجم مخی سورة تور دا دوالو ربط اغدا دی چه پا دوالو که اثبات توحید و دا رسالت دا ذکر شوه دی. څنګه چې پاغې کې ام خلق السماوات څنګه چې داغه په اخر کې بیان د ابطال الشرک او د دې صورت په اول کې خیال کړه کنه هغه اثبات وحی او د رسالت او د توحید دی. نو الله تعالی فرمایي والنجم اذا هوا. باقی دا سورته ودا د دې صورت فضائل دادي چې دا سورته نجم اول سورته ته چې نبی عليه السلام په مکه معظمه کې د دې تلاوت کړي دي او دا اول سورته ته چې نبی عليه السلام په دې باندې سجده کړي ده او نبی عليه السلام چې کله په سجده باندې پرې وتلو د دې سورته ته وجنه نه یو بدبخت کافر او چاغه خاور راوچته کړله او د تندې سره ولګوله وې زما د پاره دا پورا ده پوښې به کنه د سورته نجم آیات چې نازل شو او نبی علیہ السلام سجده لاړ شو اصحاب کرام هم لاړ هغه کافر وې ما د پاره دا خاور پورا ده دای مسخرتان او استهزاء نه دا خبره نه الله جل شانه فرمایي والنجم اذا هوا. قسم دې زما په ستوري باندې دا یو خاص ستوری دی خیال کړه او څوک وې دې ته شعرام وې دا یو خاص ستوری دی او دا غي ذکر کوي چې زما د قسمي په ستوري د نجم باندې اذا هوا هر کله چې دې او غورځيږي چې دې څه شي دې پناشي ځکه دوه قسمه ستوري دي کنه ځنې چې کم دین خنستي او ځنې سدي کونستي ځنې خنستي په شارا ګرځي او پناکیږي نه او ځنې کونستي هغه پناکیږي. ما ضل صاحبکم نه دې بیلاره شوی دا ملګری تاسو ماغه او نصر کشه شوی دی دا پیغمبر دې په حق دی پوښي بیلاره شوی نه دی. وما ينطق عن الهوى دې خبرې نه کوي د خپل طرف نه د خپل خواهشاتو نه دې خبره نه کوي. ان هو نه دی دا قران پاک الا وحی یوها مگر دا څه وحی چې د صد دې وحی کیږي چې دا نبی علیہ السلام سینې ته ورځولې کیږي. علمه تعلیم ورکړي دې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته استاد څوک دی دا علمه فاعل څوک دی شدید القوا د تعلیم ورکړي دی هغه فرشتي چې ډېر مضبوط قوت والا ده. شدید القوا څوک دی جبريل علیه السلام دی ولې د دینه بجات قوت نور صای چې پنځه کلی هغه اسمان ته اوچت کړل او پاستري او شدید القوا دا علام دی دغه اصلي معلم څوک دی اخو الله دی پوښې پک معلم اصلي او معلم اول الله دی معلم ثاني څوک دی جبريل علیه السلام. ذو مرتين دا سه فرشتہ دا چې خاوند د قوت تا پستوا او سیده شوله دغه فرشتہ کمزای کی سیده شوله خیال کرا لګ بار عرش تر وهو بالافق الاعلى او دا فرشتہ چې وا بالافق الاعلى سیده شوله من ودرې د لپدا سال کې چې دوم اسمان د پاسه وا ثم دنا او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نږدې شولا فتدلل نهایت نږدې شولا خیال کړه په دوم اسمان د پاسه او الته کې په خپل اصلي شکل کې نبی علیه السلام جبريل علیه السلام ولیدل. خیال کړه جبريل علیه السلام ولیدل. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا شدید القوا سوق دا جبريل علیه السلام
او په افق اعلی باندې ودرېد 600 وزرې وي ها 600 وزرې وي په دغه اصلي شکل کې او د رفرف په لباس کې رفرف څه شنه ریخم د شنو ریخم په لباس کې ها او دومره غټ وجود چې د اسمان او د ځمکې په دې میانځ کې خیال کړه ټوله فضا ډکه کړه او باقی دا خپل ذات سره دیدار څوک وي دا لیدل دلته شوی دی یو ځلې په یو ځلې چې کم دینه د سورته مدثر د نزول په وخت کې په خپل اصلي شکل کې نبی علی السلام لیدل دي او په فتح مکه کې خیال کړه او دا اصلي شکل کې وته ولې ښکارا شو ها حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام ډیر غمجن وحی منقطع شو ها دغه چې صرف هغه 15 آیاتونه نازل شو د سورته اقرا او بیا وحی منقطع شو د الله حبیب ډیر پریشان نو جبرئیل علیہ السلام په خپل اصلي شکل کې ولیدل ثم دنا او بیان دې شو دا پیغمبر دا جبرئیل علیہ السلام چاته نبی علیہ السلام ته دوم اسمان د پاسه پتا الله نهایت نږدې شو پکانه شو شدا جبرئیل علیہ السلام قاب قوسین په مقدار د قاب د قوسین باندې په مقدار د څو د قاب د قوسین وې دا اصل کې قاب قوسین دی ولې د دوه لیندو دوه قاب وي د دوه لیندو سي دوه قاب وي قاب څه ته ویل شي د دې لیندې دغه پلان چې کوم دی دغه څه دی قاب دی دلته کې فوق دی دا د لیندې هغه پاټې چې دې باندې سړی غشېګ دی څه بیګ دی او په دغه ځای باندې بیا گزاري لکه دا چې دا لینده شوله دا ځای څه شو دا چې کوم دی نو سه دا فوق دی دلته کې غشېګ دی دغه شانتي نو دا د غشې دی دغه ته د دې تار او د دې ځای ته فاصله ته څه وي د تقاب وینش د دوه لیندو سي قابین نه دغه قاب مثال یو غاز دی شرعي غاز قاب څه دی شرعي یو غاز دی نو د چې د قابه قوسین شو نه پورا غاستې نه جوړ شو دغه دوه غاز شرعي زمونږه پاکستاني یو غاز دی نو د نبی عليه السلام ته دومره نږدې شو لکه د یو غاز په فاصله کې او ادنا یا د دینم کم نږدې شو فاوحى الى عبده پس وحی وکړه بنده د الله تعالی ته ما اوحى هغه چې وحی وکړه خیال کرا لکه عبده کی ضمیر بیا چاته راځي دی د اوحى ضمیر راځي دی جبرئیل علیہ السلام ته او د عبده ضمیر راځي دی الله پاک ما کذب الفؤاد انکار ونه کوتړه د نبی علیہ السلام ما را هغه چې ولیدل په دې ځای کې چې نبی علیہ السلام کما نقشه ولیدل په دې وم اسمان د پاسه او د عرش د لاندې ځکه په پورته خو بیا جبرئیل علیہ السلام نشو تللی دلته کې پاتې شو د عرش د لاندې پاتې شو او نبی علیہ السلام بیا عرش ته مخاطب خیال کرا اپا تمارونه آیا تاسو جګړه کوي د دې پیغمبر سره ادا ما یرا دا غڅ چې د پخپل لیدلې دي نبی علیہ السلام د سدرۃ المنتهى د پاسه فرشتي ولیدلې چې هغه په نهایت حسن کې وي او دیونه له نهایت خایس ور کړو نو تاسو آیا په تاسو په دې کې څه کوي په دې کې جګړه او اختلاف کوي ولقد رآه بشک ولید د جبرئیل د نبی علیہ السلام دی جبرئیل علیہ السلام لرا رآ ضمیر راځي د چاته که ضمیر مستتر راځي شي جبرئیل علیہ السلام ته خدا ضمیر مستتر دا راځي د نبی علیہ السلام ته ولید نبی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام لرا نزلتن اخرى بلواری
بل واری بیا په خپل شکل کې ولیدلو کم ځای ولیدلو عند سدرة المنتهى پنځ د سدرة المنتهى باندې ها پنځ د څه باندې د سدرة المنتهى باندې خیال کړه او سدرة المنتهى هغه ونه ده چې داغه جړې چې کوم په وم اسمان کې دي او څنګه عرش ته رسیدلې دي عندها جنت المأوى او دغه سدرة المنتهى سره هغه جنت د څه ده د سکونت ته جنت ته سکونت د سکونت ته چا ده د جنتیانو ده اذا سدرته په هغه وخت چې چاپېره شو چې هغه وخت چې پټه کړي و سدرة المنتهى لرا ما هغه پرشتو یک شاچ دای پټه کړي و د ورورکو په شکل کې په خایسته ورنګونو کې پرشتي د سدرة المنتهى نه چاپېره شوی او سدرة المنتهى پټه کړي و ما زاغ البصر ندی کاغ شوی نظرونه د نبی علیہ السلام په دغه مقام کې و ما توغه او نه سرکشي کړي دا بے ځای نه استعمال شوی صحیح چې کوم نه په دغه حسن د سدرة المنتهى او په دغه حسن د فرشتو باندې لګیدلی دي لقد را ولد النبي عليه الصلاه والسلام په دغه مقام کې من آیات ربه الکبرى هغه نشانه در خپل هغه نشانه الکبرى چې غټ نشانه وي دا الله جل شانه عظیم قدرتنا هغه دغه تک ولیدل حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها تاسو شو وی اې د مسلمانانو مورې آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا عائشہ رضی الله تعالی عنها په خپل تاسو کو د نبی علیہ السلام نه هل رأیت ربک و تا خپل رب لیدلې دې چې کله ته عرش ته وختلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل لا انما رأیت جبريل ما الله نه لیدلې بر ما الله نه لیدلې ما جبريل علیہ السلام لیدلې دې منحبتن چې هغه راکوزیدون کې پوښې وکنه او ما هغه چې کوم دین ولیدا دا فتح الباری دا حدیث نقل کړی دی او په جلد نمبر اتم کې او 493 صفحه کې د جبريل علیہ السلام د لیدلو دا نقشه دا فتح الباری چې کوم دین دا لیکل دا او ذکر کړی دا نو د دې حدیث نه معلومیږي چې الته ملاقات ته الله سره نه دی شوی الته ملاقات ته چا سره شوی دی د جبريل علیه السلام سره شوی دی دا الله سره ولې نه دی شوی امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې الله پاک هغه باقی دی او دا سترګې سری دا پانی دی په دې پانی سترګو باندې ملاقات د باقی ذات نه کیږي پوښې وکړه الله تعالی دا موسی علیہ السلام هم نه دی لیدل او نبی علیہ السلام هم نه دی لیدل پس مرګ بیا دیدار حق دی ولی ځکه چې دا سترګې به باقی شي دا پانی سترګې بیا څه شي دا به باقی شي نو باقی سترګې دا باقی سترګې باقی ذات بیا لیدل شي دغه قوت به لري دا روایت د امام مالک رحمت الله علیه ته منسوب دی افرأیتم اللات والعزى خبر را کما ته دلات او د عزى تاسو دا تاسو چې کوم خدایان جوړ کړی دي چې یو لات بل عزى لات د کوم ځای خدای ته وای د طائف په طائف کې د یک کوم خدای و درولو هغه ته لات او عزى د غطفان د علاقه یو خدای پوښي دا اصل کې ونه و دغه ونه نه با څه کېدلو د دینه با आवाजونه کېدلو اورېکا او د بوډۍ په شکل کې با هغه چې کوم نه شیطان ښکارا کېدو او आवाजونه به کېدل چې زستا سره به ما او شي به کنه او کفارو باغونه تسکولې سجده کوي دا ونه وا فقط فان علاقه کې لات بوته د طائف منات د بوته د سو
د مدینه منوره ها او دا نور بوتان هبل دا چې کوم نه سرکاري بوتو دسه د بیت الله شي یو 360 بوتان د ماته هاتو غټ بوت چون غنم هبل خیال کړه د دې وجنه فرعون دا ابو جهل با چې کله دغه نه د جنگ د پاره ته د بدر د جنگ د پاره ابو جهل ته نو دغه ته سجده وکړه چاته هبل ته او هبل ته بیا چغه مواله وی اعلو هبل نن چې کوم دنه ماړانه وکړه نن مونږه چې کوم دنه ستاده فتح د پاره روان یو نن زمونږه مرګیتیا پوه شئ دا خدای شان ته ګوره چې هبل اډو په د ځای نه ونه خو دی دا پوه شئ به کنه او ابو جهل راو پرځه نو الله فرمایي افرایتم الله تعالی تاسو خبرې د لات او د عزانا ومنات الثالثه د منات نه چاغه دریم دی ودا د بنو هلال بوتو الاخرى چې دا بل یو بوته الکم الذکر آیا ساو د پارا ناری ندی وله الانثى د الله د پارا زنا ندی تاسو وای دا فرشتي د الله لونه دي تلک ایزن قسمتون دا تاسو تقسیم چې دی ذات ډېر د ظلم تقسیم دی دا ډېر ظالمانه تقسیم دی دیزا اصل کې دوی ځای دی حمرا مؤنث څه دی د احمر دی دویزا مؤنث د ادیز دی ادیز معنی ظالم خوشی بکنه دا تقسیم دی تاسو د ظلم تقسیم دی ان هي ندی دا شیزونا الا اسماء مگر فقط نمونه دی د دې مسمیات نشته دی مسمیات خو څه دي یا ګټي یا لوټي دي تش نمونه دي سمعتموها چې تاسو یې خو دي انتم اباکم تاسو مشران او تاسو منزل الله بها نازل کړی الله تعالی په دې باندې من سلطان څه دلیل تاسو سره څه دلیل خو نشته یتبعون دا مشرکان اتباع نه کوي الا ځوان مگر د ګمان وما تحول انفس او دا خبرو خیال کړه چې غواړي نفسونه ددای دا خبرې دي چې د ځړه نه جوړې کړې دي ولقد جاءهم بشکر اغلو د مشرکان ته من ربهم الهدى د رب د طرفنا هدایت کامل مضبوط هدایت تعالی را لګل دي باوجود دا غنه دي شرک عمل الانسان ما تمنا آیا د انسان د پاره هغه چې دونه دي چې دی غواړي د انسان کافر د پاره هغه شی دی چې دی غواړي فلله الاخرته د الله د پاره ملکیت د آخرت او الاولاد د دنیا دی وکم من ملکن ډیر فرشتي دي په سماوات پاسمانونو کې لا تغني شفاعتهم پیدا نه رسي شفاعت دي شیان یو ذرا فرشتیم شفاعت نشي کولای کدی دا خیال ساتي چې موږ د فرشتو عبادت زکه کوو معنا عبادتهم الا ليقربونا الى الله ذلفا چې په دې سره به موږ الله ته ورسیو نه فرشتي چرته شفاعت کولای شي الا بکې چې الله او ته اجازه وکړي الا من بعد ان ياذن الله مگر پس لدینه چې اذن وکي الله لمن يشاء چاته چې خوښ شي و يرضا او پر رضا شي ان الذين لا يؤمنون بالاخره هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې لا يسمون الملائکه دوی نوم دی فرشتو لرا تسمیت الانسا پنوم د زنانو سره فرشته تسوي د زنانه نوم ورته وي حالانکه فرشته چې دي داسې دي نارینه دي ومالهم نشته د دې لپاره به من علم پدې انوست باندې علم پدې انوست باندې علم دوی ته نشته دي یتبعون الا ظن اتباعا کوي مگر د خپل اٹکل وان ظن لا یغني بشک د دې اٹکل چې پیدا نه رسېږي تامن الحق ومقابله د حق شی ان یو ذرا فارض عمن تولى اعراض وکای حبیبا دا چانا چې وګرځي د حقنا چې وګرځي د سنا ان ذکرنا د ذکر زمونه ولم يريد الا الحیات الدنیا او اراده نه کوي مگر د ژوند د دنیا د دې مشرکین نو سوکا اعراض ذلك مبلغهم من العلم دا انتها د دې د علم بس د دې انتها د علم هم صرف د دنیا پورې دنو ان ربک هو عالم بمن ضل الله علم دې هغه چا باندې چې گمراه شي ان سبیل دلال د الله نه او هو عالم بمن اهتدى الله علم دې هغه چا باندې چې هدایت قبول کی
ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دا الله د پاره کائنات اسمانونو د زمکې دي د څه د پاره الله تعالی دا سره لګلې دا هدایت را لګلې دي د څه د پاره لیجزی الذین چې جزا ورکړي هغه کسانو ته اساءو چې بدی کړي دا اساءو بما عملو چې خپل اعمال خراب کړي دي هغه له الله تعالی سزا ورکړي ويجزي الذين او جزاء خیر ورکړي هغه کسانو ته احسنو چې نیک اعمال کړي دي د څه شي جزا ورکړي بالحسنا د جنتونو الذين دا نیک اعمال والا سوق دي الذين دا خلق دي یجتنبون کبائر الاسم چې به اجتناب کوي دغه ګناهونو نه څخه اجتناب کوي والفواحش او د فاحش ګناهونو نه د قبیح کارونو الا لمم مگر د صغایرونه صغایر والو ګناهونه دا کته نوشي دا ورته معاف ولی ان ربک واسع المغفرة بشک رب ستا فراخ مغفرت والا دی والو ګناهونه معاف کوي غټ ګناهونه هغه بغیر د توبې نه معاف کوي د لمم نه مراد صغایر دي یا د لمم نه مراد هغه کبایر دي چې داغه نه استغفار وشي هغه کبایر چې د کوم نه سو شي استغفار وشي التائب من الذنب کما لا ذنب له هو عالم بكم دا الله تعالی عالم دې پتا سبحانه اذ انشاکم کله چې تاسو پیدا کړل من الارض دزمکنا انسان د سنه پیدا کیږي دزمکنا و اذ انتم اجنتنا کله چې تاسو پټوي فی بطون امهاتکم په خېټو د مایندو کې الله پتا سبحانه دغه وخت کې عالم چې د خاور نه پیدا کېدلای په شکل د آدم علی السلام کې او په دغه وخت کې الله پتا سو عالم دی چې تاسو په خېټه کې دن نه وای اجنه جمع د جنین د جنین څه ته وای په خېټه کې دن نه بچتا جنین وای چې بار راو دی بیا وته سوي بیا وته ولید وای بیا وته سوي بیا وته رضیع وای کنه ته نه روي او بیا وته سوي بیا وته فاطیم وای اتینا کټ شي بیا ورته سوي بیا ورته سوبي وای یا سوبیا چې دا غینه غټ شي بیا وته سوي بیا وته غلام وای کنه یا بشرا او چې دا غینه غټ شي بیا وته سوي بیا وته شاب وای او چې دا غینه غټ شي هغه ته حبحاب وای او چې دا غینه غټ شي بیا وته کهل وای او چې دا غینه غټ شي بیا وته شیخ بابا وای خو څه وګڼه او چې دا غینه غټ شي بیا وته حریم چې دا غینه په خوا شي بیا په قبر کې بیا وته میت وی ورپسې شي او دا نمونه دي مختلف فلا تزکو انفسکم تزکیه مکوئ د ځانونو خپلو د خپل ځان صفایي مکوئ چې زه داسې او زه داسې خیال کراله د دې وجنا د یو صحابي نوم زینب بنت ابي سلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر شو خیال کراله چې دله برنو می خېده نا برای ولا بدل کو زینب نو می ولا کې خو سو زینب نو فلا تزکو انفسکم تزکیه مکوئ صفائی مکوئ د نفسونو خپلو د دې وجه نه یو حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی د بل سړی مدح وکړه نبی علیہ السلام دا چې مو وایي چې دا سړی خسړی خو شي وکړه اعلمو وسره وایي چیرې زما څومره علم دی نو دا سړی سړی خبره خو شي وکړه چې زما څومره علم دی نو دا سړی سړی دا خبره او جزمن دا چې مو وایي چې دا سړی خبره دا تزکیه د دې علم صرف یو الله ته دی ځکه هو عالم بمن اتقى الله ته علم دی د متقی خیال کراله د خپل یعنی جزم او یقینا دا مو وایي چې دا سړی خسړی افرایت الذی تولى خبر را کما ته دا سړی تولى چې اعراض کو د حق نه اعراض کو د سنه د حق د دې شان نزول لیکي چې دا ولید ابن مغیره
هغه ولید ابن مغیره چې د په حدیبی په صلح کې شریک شو خیال کړه او د دروغ اسلام هم راوړل دی ولید ابن مغیره نو یو کافر ته خبر شو غالبا امیہ ابن خلف ته وی ته ویریدلې کلمه دی ویله خیال کړه هغه یاره داسې نصیحت مې واورېدو ا کلمه مې ویله وی ګوره زبدي بچکوم پوه شي بکن زبدي بچکوم د عذاب نه خو مال تنخواه مقرر کا پوه شي بکن او زه د سره وعده کوم چې زبدي سکوم زبدي بچکوم خیال کړه نو هغه ولا تنخواه مقرر کړل چې تا ته په میاش کې دومره پیسې درکوم کمال پکا سردارو دومره قمقل نو پیسې ولا ورکړې یو میاش کې نو بل میاش بیا رااله نو بیا وتا ته وتا خو ما سره لوز کړل مال هغه پیسې راکا زه خو بتا بچ کوم په شی بک نه بیا خبرې وسره و چړلې خو لاس یو بل تواچاو خو په ډېر تکلیف سره سو هغه پیسې ورکړي چې دریم ځل شو بیا چورلټ انکار نه در کوم نه وته زمانه واله پوه شو نه دا الله تعالی دا هغه حکایت کوي ښا ابرایت الذی خبر را کما ته دا غسړی تولا چې وګرځي د حق نه معنا د ایمان نه انکار وکړو واتوا قلیلا الورک لکشه واقدا نور منیک لکشه ورک نور منیک کو دې ستا ویلې کو دې پیژنې پلې لختي چې ته لختې کني اپاره کې کم ګران ظاهرا چې هغه ته کو دې ویلې نه دا د کدو نه د کدا یکدو کدو منع توي عنده علم الغیب آیت د سره علم غیب دی فهو يرى چاغینی د سره علم غیب دی خیال کړه چې دی با بل سره به بچ کی ام لم ينبا آیت ته خبر نه دی ور کړی شوی بما دا خبرو فی صحف موسی په صحیفو د موسی علیه السلام کې دی چې په صحیفو د موسی علیه السلام کې دي و ابراهیم او دارنګ په صحیفې د ابراهیم علیه السلام کې دي الذي اغه ابراهیم وفا چې هغه وفادارو هغه د الله وعده پورا کړی دي دته دغه صحیفو علم نشته خیال کړه هغه کومه خبره ده الله تدرو چې نشي بار کوله وادرتون یو مجرم وزر او خرا ګنا د بل مجرم یو مجرم د بل مجرم ګناه نشي اغستله خیال کړه یو مجرم د بل مجرم ګناه نشي اغستله پوه شي وکنه البته دا چې د بل د ګناه د پاره یو سړی سبب شي نخپل ګناه به همې د بلغه ګناه به هم بار کیږي لیکن دا نشي کولای چې د بل ګناه هغه د ګناه نه خلاص کی او دیسه کی دې برداشت کی دا نشي کی خیال کړه د دې وفا په تفسیر کې لیکي دا ابو امامه رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې ماته نبی علیہ السلام د دې آیات کریمه د تفسیر تفوس زمانه وکړو چې د ابراهیم الذي وفا سمانا ده ابو امامه رضی الله تعالی عنہ بما ته د الله حبیب رانه تفوس کو چې د ابراهیم الذي وفا سمانا نما وتوی چې الله ورسوله اعلم الله ورسول خبر نبی علیہ السلام ما ته وی چې وفا د وفا معنا دا ده چې وفا خیال کړه لک وفا عمل يومه باربع ركعات صلى في اول النهار وفا عمل يومه د ورځې عمل پورا کو پس سره په څلور رکعات سره په اول سار کې چې څلور رکعات اشراق مون چاو کو د دغه ورځې هغه کمه هغه څه شو هغه پورا شو پوښې بک یعنی وفا عمل يومه باربع ركعات پوښې بک او ته الله تدرو واجره وزر اخرى
نشي بار کولی یو مجرم هغه جرم دسو جرم د بل انسان د دینا دا معلومیږي چې د بل ګناه د بل ګناه چې کوم دینو هغه یو انسان برداشت کولای نشي باقی ایصال د ثواب د اعمال صالحو خیال کرا لکه دا د دینه چې کوم دین د دې نه په نه معلومیږي بلکې د اعمال صالحو ثواب هغه چې کوم دینو رسیږي خیال کرا لکه اعمال صالحه کاغه عمل د دعا وی کده صدقې وی که عبادت نفلی وی که عبادت چې کوم دینو دا مالیه وی د دې اجر او ثواب چې کوم دینو هغه رسیږي خیال کرا لکه چې دې ته ایصال ثواب ویل شي یو سړی د بل انسان د پارسو کی دعاو کی خیال کراله د دې اجر ثواب د داعی ته رسیږي خیال کراله بل انسان د پارسو کی صدقه وکي دا غي ثواب چې کوم نه د ته رسیږي نوافل هغه بل چاته بخشش کی خپل نوافل وکي بل چاته بخشش کی دا غي ثواب رسیږي د مالی عبادت ثواب هم بل ته رسیږي او د بدني عبادت او ثواب هم بل ته رسیږي ایصال ثواب او البته وي د تلاوت د قران پاک چې هغه د بل د پاره تلاوت کوي په اجرت باندې نو دا نه رسیږي په اجرت باندې د بل د پاره تلاوت کوي د دې ثواب نه رسیږي او اسی که چاته چې کم دینو دا شو کی نوافل د پاره د چا کوي یا د خپل ذکر ثواب بل ته بخشش کوي دا بخشش کول شي نو الله جل شانه فرمایي وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى نشته د انسان د پاره مگر عمل دا مگر ثواب دا عمل ساعت چې دی ولا کوشش وکي چې دی ورلا کوشش وکي الا ما سعى مگر ثواب دا عمل چې دی ورلا سو کی کوشش وکي خیال کرا نو د دینه خو بظاهر دا چې معلومیږي چې انسان ته صرف د خپل عمل اجر و ثواب رسیږي خیال کراله صرف د خپل عمل اجر و ثواب رسیږي د دینه خو په ظاهر دا معلومیږي چې ایصال ثواب نشته ایصال ثواب نشته خوش دغه حدیث او د دې آیات کریمه تعارض راغی ځکه د دې آیات کریمه نه خو معلومیږي چې خپل سعی داغه ثواب به ته میلاوي او دبل د عمل هغه ثواب د ته نه میلاوي دا یو سوال دی نه جواب ته نه دادې پوښي چې سعی عامه ده مفسرین حضرات وی سعی عامه ده سعی سببن وی او که سعی سي کسبن سعی کسبن دا چې منځو کې روزه ونیسي اذکارو کې عبادتو کې دا سعی کسبن ده او سعی سببن دا چې په خپل خو تلاوت ونه کې بل ته وای بای ته چې کوم نه سوکا تلاوت وکا او قران پاک ولا ته منځ وکا ته پلان کې عبادت وکا نه د دې چې کوم دینو د دې ثواب بدتم ورکیږي نکه چې من څنګه د حدیث مبارک فله اجر مثل فاعله یو سړي چې بلتا من دل علی خیر فله اجر مثل فاعله چا چې بلتا راهنمایي د خیر وکړه نه دل الله تعالی هغه مر اجر ورکي څومره چې هغه فاعل ته ورکي دا حدیث ته خیال کړه او بل من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيئا خیال کړه دا حدیث ته دینه معلومه شول چې سعی عامه ده سعی سببن وی که سعی سي کسبن وی تو شي په سعی کسبن دا چې بذات سعی وکي از سعی سببن یا لکه بل حدیث ته چې ازامات الانسان انقطع عمله الا عن ثلاث ولد صالح او علم ينتفع به جاريه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
وان سعيه بشک سعید د چې دا سوف یرا ډیر زر د چې داغه انجام به ولیدل شي ثم یجزاه الجزاء الوفا بیا به ته پورا بدل ورکړل شي په جزاء کامل سره وان الى ربک المنتهى بشک رب ستاته انتها دا د مخلوق ملاویدل د چا سره د الله سره دی وانه د الله تعالی چې دی هو زهکا دی خوشاله ول کوي او اپکا جړول کوي دا تاثیرات څوک کوي الله کوي وانه د الله تعالی چې دی هو اماتا ملکول کوي او احیا ژوند کول کوي وانه خلق الزوجين الذكر الله پیدا کړی دی جوړای د نارینه او الانثى د زنانا من نطفه د ساس کی د منی نه اذا تمنا کله چواړه ولې شي کله چې منی څه شي په خپل لوخي کې واچولې شي منا یمنی منی په لغت کې څه ته وایي تقدیر ته ویلې شي منی ته منی ولې وایي مقدر عنده الحیات په دې منی کې الله تعالی زندگی اچولې ده پوه شئ کنه نه منی په لغت کې څه ته ویلې شي تقدیر ته ویلې شي پوه شئ اذا تمنا معنی اذا تقدر وان عليه النشأة الاخرى پدې الله تعالی باندې پیدائش دویم پیدائش بده کوي وانه هو اغنا الله غنی کول کوي او اقنا او مالدار کول کوي قنیه څه ته ویل شي خزانه ته قنیه ویل شي وانه هو الرب شعرا د الله تعالی مالک د شعرا استوري دی شعرا استوري د چا په اختیار کې دی د الله دا د سبع سیارات نه د یو لوی استوري دی وانه هو اهلک دا الله تعالی هلاک ول کوي دی الله تعالی هلاک کړی دی عادن الاولى لمبي عاد لرا لمبي عاد څوک خیال کړه عادي ارم عادي او دویم عادي ثمود دی وو شي بک وعلك اهل عاد هلاک کړی دی الله تعالی عادیان لمبنو لرا وسمود او دارنګ سمودیان فما ابقا یوتم نه پرېخه ټول کو پاری سدي هلاک کړی وقوم نوح دارنګ هلاک کړی دی الله تعالی قوم د نوح لرا من قبل د مخکې د عادیان او سمودیان انهم كانوا هم ازلم دا ټول ظالمانو او اطغى ډېر سرکشان والمؤتفقه احوا او دارنګ هغه پاستر شوی کلی احوا الله را ورځول پاستر شوی کلی هغه د اسمان نه را ورځول پوه شئ اپکسته ویل شي پاستر کول او احوا معنا اسقطا بغشاها ما غشا بیا راګیر کړه الله تعالی دغه کلو را ما غشا هغه چې راګیر کړه پسو په غټو سره بیا په د غټو باران وکړو فبأي آلاء ربك تتمارا پکمو نشا پکمو نعمتونو درب خپل باندې تشک پکمو نعمتونو درب کی تشک ته تماری او جګړې کې فلام تماری فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احد هذا نذير دا قران پاک نذیر دی من النذر الاولاد مخکنو نذیراننا څنګه چې مخکنی کتابونه نذور تام یا هذا نذیر دا پیغمبر صد دا نذیر دی ازفت الازفه هلاک شو نږدې شو لا غورت د قیامت ادب ستویل شي قرب ته د قیامت ورځ ته ازفه وای ځکه دا قریبه لیس لها من دون الله کاشفه نشته د دې ورځې لپاره ما چې وا د الله تعالی نه کاشفتون داسې او ذات ظاهری کی یعنی ذاتون کاشفتون داسې ذات بل نشته د چې دا ورځ ښکارا کی اف من هاذا الحديث آیا د دې خبرې د قران پاک نه تاسو تعجب کوئ او تاسو خنداګانې کوئ جړاګانې نه کوئ اے مخاطبینو او تاسو سه وانتم صامدون تاسو غافلین یې د الله د دې ذکر نه په غفلت کې پس سجده کوي الله تعالی لرا او تاسو عبادت کوي الله لرا الله